بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. سنجو ټي وي سره سید ورغزی یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې خبرونه کې موږ د کوهارت مختلفو شخصیاتو حواله سره تاسو ته معلومات درکو. په نننۍ خبرونه کې را سره د کوهارت یو داسې شخصیت موجود دی چې صفت محتاج نه دی. د سره خبره اترې کومه د په ژوند باندې د په فیلډ باندې چې د فیلډ څنګه سلیکټ کړی دی، کوم چې په موجوده حالاتو کې کوهارت سنټر نه د سم ټي وي نماینده هم دی. د په ژوند باندې خبره اترې کومه او د چې کوم فیلډ دی په د باندې د سره خبره اترې کومه. باسط صاحب ټول ناول خو تاسو ته په خپل خبرونه کې ډیره زیاته مینه او هرکلی وایم. ډیره مهرباني سعید بھائی، ډیره مننه. قدرمندو اکثر موږ وګورو اکثر په پښتو کې یو متل دی چې لال په هیرو کې د کوهارت چې کوم سټوډنټان دي، خاص کر د جرنالیزم چې کوم سټوډنټان دي، هغوی ته موږ کوشش کوو چې دا سیلال ورته وړاندې کړو چې د هغوی نه موقع نه فایده والي. هغوی چې کوم د علم دی دا په خپل ځان کې راولي، د هغوی علم نه فایده واخلي. لال په هیرو کې نن ستاسو په خدمت کې موږ سره حاضر دی. د په ژوند او فیلډ باندې خبرې اترې کوو چې د باسط ګیلاني صاحب پیدایش چېرته کې شوی دی او د چې کوم اولنی ژوند دا چېرته نه شروع شوی دی. سعید بھائی، زما پیدایش خو کوهارت نه دی، زه له کوهارت نه او پیدایش زما په میاګړي علاقه کې شوی دی، هلته ستر شوی یم. او دې نه علاوه بیا مونږ کوم سکول دی هغه مې الحافظ پبلک سکول نه میټریک کړی دی. د اولنی چې کوم ستاسو تعلیم دی هغه هم په کوهارت کې شوی دی؟ بالکل جی، ما ټول الحافظ سکول کوهارت کې. جی جی جی. او د کوم های تعلیم دی، های تعلیم د لپاره په کوهارت کې تاسو سیټینګ کړی کنه چېرته د کوهارت نه بهر ورته تللی بلې ضلعې ته؟ بار خو چې تعلیم مو نه دی کړی، لیکن ټریننګز وغیره خو مو ډېر کړي دي، انټرنشپ مې کړي دي او تعلیم ټول په کوهارت کې تیر دی. تعلیم ټول په کوهارت کې شوی دی. د فیلډ چې کوم سلیکشن دی په دې حالاتو کې وګورو، د جرنالیزم داسې دی چې اکثر خبر رالی یا به د چا خلاف خبر کې، د چا فیور کې چې دی نو هغه به زه وایم چې ډېر کم وي، د چا خلاف به زیات وي، ځکه چې د جرنالیزم کوم کار دی یو د ناانصافي چې چېرته کېږي هغه آواز راوچتول دي او حکومت ته او عوام ته وړاندې کول دي، دا کار دی. د دې سختو حالاتو په موقع تاسو د دې فیلډ سلیکشن وکړو، دا هم په خپله شوق و که چا مشوره درکړې وه یا سې بای چانس ورته راغلی ویله بس سلیکټ کړی مو او اوس دې حد ته پکې راورسېدی؟ یاره جی، بچپن کې خو زما شوق لکه کرکټ سره ډېر زیات و او ډېر مخکې زه پکې تللی وم. خو بیا کلاس 7 نه ما یو د سپورټس اخبار و نو دې ته ما لیکن شروع کړلو، ځکه چې موږ به کلي کې کرکټ کولو، ټورنمنټ به کولو. نو چېرته یو ځل زه بازار ته راغلی وم او هلته سټال باندې ما سپورټس اخبار وکتو، نو هغه کې چې ما وکتلو نو علاقایي خبرونه وو پکې. بس ما هم څه مات ګوډ لیکل شروع کړلو او کراچۍ ته ما هغه ما بایډاګ استولو. په شپږم کلاس کې تاسو وایي دغه محنت هغه ټایم تاسو شروع کړی دی؟ بالکل جی، بالکل دا مو شروع کړی دی. زه به دا ووایم چې دا ستاسو خپل شوق و د دې فیلډ سلیکشن؟ یاره جی، بالکل شوق جوړ شو. هغه ټایم نه تاسو د دې اخبار چې کوم لیکو هغه شروع کړی دی؟ بالکل جی. او په فیلډ کې د سختۍ داسې کوم حالات دي چې لا تر اوسه تاسو ته یاد دي؟ دا فیلډ چې کوم دی د سختۍ حالات هم ډېر وي او د خوشحالۍ حالات هم ډېر وي. داسې سختۍ کوم حالات دي چې لا تر اوسه تاسو ته یاد دي چې دا سختي ماته د دې فیلډ د وجې میلاوه شوې وه؟ یاره جی، صحافت که زه خبره وکړم نو دې کې سختیانې ډېرې زیاتې دي، ډېرې هر چېرته پکې مسلې راځي. نو زه چې 2008 کې سو کوم د دهشتګردۍ یو لهر و، ډېر غټ لهر و، نو هغه کې مونږ الله پاک ډېر پکې بچ کړي یو او ډېر سخت ستونزو ښکار شوي وو. نو هغه وخت چې زه را یادوم نو ډېر سخت وخت و او زمونږ پکې جذبات ډېر زیات و چې یاره چېرته بریکینګ نیوز په دوړ کې به مونږ هلته ورسېدو، هلته بیا دویمه دمکه وشول. الله تعالی داسې ستلي سختیانې داسې چې ډېرې راغلي دي. 2008 چې کوم د دهشتګردۍ ټایم و په هغه وخت کې تاسو وایئ چې زما د فیلډ سخت وخت دا و؟ بالکل جی، دا سخت وخت و. د فیلډ سخت وخت هم تیر شو او د فیلډ سکون وخت داسې کم دی چې لا تر اوسه تاسو ته یاد دی چې دا سکون ماته کم میلاو شوی او د دې فیلډ د وجې ماته میلاو؟ یاره جی، سکون خو په صحافت کې ډېر کم وي، ځکه چې موږ خو کم ډسټرکټ ریپورټران وو، خو موږ 24 اورز په خپل کار کې، لکه سحر خو موږ نه بچې دفتر ته راشو او بیا ماښام کور ته ځو، لیکن که شپې 2 بجې ټایم ومي او څه حادثه وشي نو چینل موږ راویښتئ چېرې به یې پاسه او دا موږ ته دا پوره کا. نو نن سبا خو لکه مسلې ډېرې دي چې میډیا کې هم که نه، نو اوسه پورې سکون خو بس دا دی چې که کم ورځې چوټي موږ واخلو چینل نه او نو بیا هغه ورځ لږ سکون وي او داسې هغه ورځ هم لکه په سکون کې تېره شي، هغه ورځ هم خوشحاله وي، هغه ورځ خوشحاله وي. تاسو وایئ چې دا زما د ژوند د فیلډ چې کومه سکون ورځ ده دا ماته په دې ټایم کې میلاوي.
د ژوند چې کومه ډیره خوشحالي د دم په کم ټایم کې کړې ده او داسې کومه موقع راشي چې تاسو ته محسوسیږي چې په دا موقع کې زه ډیره زیاته خوشحالي کوم؟ یاره جی ژوند خوشحالي خو بچپن کې په روزګار کار کې خو خوشحالي نشته دی جی په بچپن کې چې مونږ به سکول نه راغلو او بس بیا کرکټ ته بوتلو جی بس کرکټ و مونږ نور څه بنو چې بس خوشحالي ټایم جی د ژوند خوشحالي ټایم هغه بالکل مغه د ژوند ډیره غوسه چې کومه ده هغه تاسو په کومه موقع کړې ده او داسې کوم یو وخت راشي چې باسط ګیلانی وګوري چې دا موقع راغله او غوسه ډیره زیاته راځي په دا موقع اکثر بعض خلکو ته پس شي غوسه ورسي پس شي ګیلانی سپ ته په کومه موقع زیاته غوسه ورځي؟ یاره جی ماته په دې موقع غوسه راځي چې کله زه یو ښه شی راویچت کوم د عوام مفاد لپاره هغه خلک بیا هغه کې ډېر زیات داسې نیگیټیو کمنټس شروع کی او هغه الزام تراشي شروع کی چې یار تا دا څه مقصد لپاره دا کار کړی دی حالانکه خلکو ته پته یې چې دا یو غلط کار دی یو داسې نو عوام ته چې هغه شی مونږ وړاندې کوو نو بیا هغه مخالفین چې کم وي هغه به دکې چې انسان به د الزام تراشي شروع کی نو هغه ټایم ډېر زیات انسان ته غوسه رسي خو بس مونږ ټریننګز دی وجه نه به ځان باندې کنټرول ستاسو چې کوم سوچ وي چې زه د عوام خدمت وکم هغه خدمت کې تاسو لګیا وئ چې کومه ناانصافي کیږي هغه تاسو راوباسئ هغه وړاندې کړئ د عوام په خدمت کې حکومت ته وښایئ چې دا ناانصافي کیږي په دې ځای کې او په هغه وخت چې کله کتون کې تاسو مخالفت شروع کی او داسې خبرې چې هغه تاسو په فیور کې نه وي هغه خبرې وکړي تاسو ته په دا موقع زیاته غوسه لکه زما ذاتي فیور کې خیر دی د میډیا فیور کې د میډیا فیور کې چې نه لکه هغه خامخا یو داسې ګروپ وي چې هغه لکه خپل اداره یا کم یو غلط کار وي هغه یا نه مني لکه هغه دا وایي دا ته یلو جرنالیزم کوي او دا کوي حالانکه هغه بالکل ریالټي وي خو هغه خو نه مني غل خو کلم ځان ته نه وایي چې زه غل یم لیکن خلکو ته دا پته وي چې دا یو غلط کار دی نو که هغه اصلاح په بجای باندې تنقید شروع کی اصلاح خو نه مني تنقید په زیاتی شروع کی چې دا کار غلط دی په دا موقع زیاته غوسه درځي کتون کو ته یاد وي چې د موقع نه زیات پرهیز کوي چې ګیلانی صاحب ته غوسه نه ورځي د ګیلانی صاحب زیات خوراک چې کوم د لکه اکثر د چا یو سی زیات خوخوي د چا چاولې خوخوي د چا کړای خوخوي د ګیلانی صاحب کم داسې خوراک ته چې هغه زیات خوخته چې په هغه ټور کې غواړي په کور کې چې کله پروګرام نو هغه خوراک غواړي داسې کم خوراک دی یاره جی زه خو ما خو بریانی ډیره خوښه دی جی بریانی او جی لکه یو داسې غاده شي او دین علاوه لکه د فاست فود مې خوښ دی او بیا که هغه کې اوکې نو چکن کړای زما ډیر ښه دی خو چې ملګری چې کوم تاسو دی چې سم تاسو کوم کتون کې دی هغه ته یاد وي چې کله پروګرام کوي په دې درې سيزونو ته زیات خیال ساتي بالکل بریانی دی تیاری او کړای دی تیاری کا مطلب پوسیبل وي ممکن وي فاست فود دې مسره راوړي یاره جی بالکل سیکنډ ټایم لګا پروګرام نه بعد وی کنه چې نو کې به فاست فود چلیږي جی فاست فود هغه کې تاسو زیات خوښیږي بالکل رنگ هم کم یو زیات خوښته چې دا سه رنگ وي هغه تاسو ډیر زیات عزیز وي اکثر خلک په کپړو کې بوټانو کې کوټونو کې هغه رنگ ډیر زیات خوښي دی چې فیوریټ رنگ وي پسندیده چې کوم زیات خوښ رنگ وي تاسو کوم داسې خوښ رنگ یاره جی زما پسندیده رنگ خو سپین کلر دی وایټ ځکه چې دا یو ډیر ښه هغه دی او زموږ پیغمبر علیه السلام هم دا ویلي دي کنه چې اکثر تاسو سپین کلر استعمالوئ خو یو دا کیسه دی چې کیمرې مخ ته سپین کلر چلیږي نه او موږ همیشه به ډارک کلر یوز کوو سپین کلر تاسو زیات خوښ دی او خو کیمرې مخ ته سپین کلر کم چلیږي نو سپین هم ځکه ډیر کم هم استعمال کوي خوښ هم سپین دی په کوهارت لیول باندې تاسو چې کم ډیر زیات زړه ته نږدې او عزیز او خوښ صحافي هغه کم یو دی زه به درته درې نومونه ښیم په هغه نومونو کې به تاسو ماته یو نوم راښیئ ټول نه اولنی ممتاز بنګش صاحب او طاهر رشید صاحب فضل کریم صاحب یاره چې دا خو تاسو داسې سوال وکړل چې دا ټول قابل احترام دي او زما ډېر ښه ملګري دي او څنګه چې ممتاز بنګش صاحب دی هغه خو ډېر سینیر صحافي دی هغوی سره موږ په اخبار کې کار کړی دی او ما باندې سب ایډیټینګ مې هغوی زده کړی دی نو د علاوه فضل کریم بای چې کم دی هغه مو ډېر ښه ملګری دی هغو کې چې کله هغه زموږ سره ډېر ښه تعلق او ډېر ښه کار کوي او طاهر بای کارم چاله پټ نه دی ډېر ښه په کوهاټ کې رول ادا کوي او ډېر ښه د کوهاټ ایمیج خلکو ته ښایي په درو وړو کې تاسو ته کال راغلو په یوې موقع همدا قدرې کسان دي داسې کم په دې درو کې داسې کم کس دی چې هغه ته په کال باندې جواب ورکړي دغه کال به اوچت کړي چې خبرې ورسره کوم بل داسې دی چې بل کال درته راغلو یاره جدي ته اس ام اس کوم چې بیزی یم لږ وروسته کال وکړه اوس نشم کوی او بل داسې کم دی چې د دې کال کټ کوم یاره جدي سره خبرې اوس په موقع نشم کولی وروسته به زه ورته کال وکړم یاره چې زه خو کوشش کوم چې درې سړو خو خبرې کیدی نه شي خو موقع نوعیت ته به ګورم
نو که بیا سینیر خبره راغله بیا به ممتاز بنګش صاحب ولا کال به ریسیو کال به د ممتاز بنګش صاحب چتیږي او چې لکه سینیر هم دی او داسې دی شي او اس ام اس ریپلای به کم یو ته ملاویږي اس ام اس ریپلای خو نه خو کال بیک بجی کریم بھائی ته کو طاهر ته ان شاء الله خاورانه به کریم بھائی شي طاهر صاحب ورستنه راځي ورپسې ها د تاسو خپل کو ګورو په موقع باندې دا پریس کلب یو ممبر هم یې او د تاسو چې کوم منډه تړلې دي کوهارت د پاره کوم هلې زلې دي تاسو چې کوم تکلیفات دي د کوهارت خدمت په باره کې هغه د چانه پټ نه دي کو ګورو پریس کلب سره د کوهارت پریس کلب سره چې تاسو تړلې د دې تقریبا 15 کال عرصه پوره کیږي تر نن ورځې پورې په دا وخت کې د کوهارت یونیورسيټي نه هم د جرنالیزم ډیر زیات سټوډنټان رافارغيږي په هر یو بیچ کې تقریبا 20 25 15 داسې سټوډنټان د کوهارت یونیورسيټي غنه جرنالیزم ډپارټمنټ نه رافارغ شي په کوهارت پریس کلب باندې هغه ته څه پلیټ فارم ملاويږي یا نه ملاويږي یاره جی که زه خبره وکم د کوهارت پریس کلب نه ډیر کسان چې فارغ شوي دي د سوري کوهارت یونیورسيټي نه چې څومره جرنالیزم له کسان فارغ شوي دي ما په خپل هغه سره ډیر زیات منډې وهلې دي او ډیر کسان مې اسلام آباد ته استولي انټرنشپ د لپاره خپل ریفرنس باندې ډیر کسانو ته کوهارت کې په بیباک आवाज اخبار شو او کاب اخبار شو دغه مې هغه ته ټریننګز ورکړي دي چې خپل مون کم متزدا دي کنه نو ډیر مو سره جی مرسته کړي دي د کوهارت طلبه یونیورسيټي چې کوم جرنالیزم ډپارټمنټ طلبه دي هغه سره بالکل جی هغه سره تاسو سره مرسته کړي ده د پریس کلب چې کوم ټوټل ممبران دي د سونه دي پریس کلب دی وخت کې 3 ممبران 3 په دې 3 شو کې د جرنالیزم ډیګري تقریبا 100 کسانو سره موجوده ده یاره جی که سمې پراشه شروع شو نو اوسه پورې به وي چې 10-12 کسانو سره 10-12 دا نور سره د جرنالیزم ډیګري نشته د سره که جرنالیزم ډیګري نشته خو دو سره د تجربه ډیګري شته تجربه ډیګري که وګورو یو وخت د جرنالیزم چې کوم نوي طلبه را فارغيږي وای نوټ چې دوی ته یو پلیټ فارم ملاوي شي په دې پریس کلب باندې تقریبا معلوماتو ترمخه د سوشل میډیا چې کوم ملګری دي لازم خبره ده د جرنالیزم نوي طلبه په سوشل میډیا اړخته دي پریس کلب کې دوی ته پلیټ فارم نشته په پریس کلب باندې دوی تقریبا یو قسم بندي پریس کلب ته نه کوریج ترازی او نه بداسه راځي د جرنالیزم چې کوم طلبه دي معلوماتو ترمخه نو بهتره نه وای چې د نوې کوم طلبه راځي مشران ځان سره ټرین کی یو د تاسو خبره نه کوم تاسو د پریس کلب چې کوم مکمل ټیم دی مشران ځان سره ټرین کی د ژوند مخې چې کوم روانه ژوندۍ او لیارې ګذرې ورته وخی یاره جی ما خو سپورې داسې نه دی کتلی چې چا باندې پابندي لګېدې وي ځکه چې ریپورټر وداوټ بارډر ولا کیسه دی نو موږ صحافیانو ته هرکلی وایو او څومره نوي کسان دي که موږ سره چا رابطه کړي دي نو الحمدلله هغوی سره موږ ډېر ښه تعلق ساتلی دی دا ساجد بھائی دی سلیم دی داسې امار دی نومان دی ډېر کسان دي چې هغوی سره موږ پریس کلب ته هم راغواړو او باقاعده هغو سره موږ ډېر ښه تعلق ساتلی دی نو داسې خو چا باندې پابندي نشته دی بالکل راتلی شي او زده کړې دپاره موږ هغو ته ډیلیور کولو ته تکړه مطلب چې کوم پریس کانفرنس یو شی بل شی د لوکل میډیا د سوشل میډیا چې کوم صحافیان دي هغه هلته الاوډ دي لکه دا سیویجی که هغه لایو ولته کول غواړي نو بیا دا لکه پریس کانفرنس دا سیویجی چې هغه چینلز دی پاره اخبار دی پاره نو شاید کله چینل اولو چلیږي بیا هغه مقصد ختم لایو ته نه دی الاوډ ریکارډډ دا ریکارډینګ بالکل کوي شي د کوهارت چې کوم پریس کلب ممبران دي تاسو څنګه خودله چې 3 ممبران دي موږ سره د پریس کلب په دې 3 کې کم داسې په اول نمبر باندې برازي یا کم داسې ټوټل صحافیان دي چې هغه نه تاسو مطمئن یې یاره چې زما خو ټول ډېر ښه ملګري دي او لکه کارکردګي سره تقریبا ښه دي پکې ټول ښه خپل فیلډ سره تعلق ساتي خپل فیلډ کې مختلف لګیا وي اخبارات سره دي ټي وي چینل سره دي نیوز ایجنسیانو سره دي فوټو جرنالیزم کوي کیمرا ورک کوي نو تقریبا خپل جی مخه کې لګیا دي کوهارت خدمت د پاره کو ګورو هر دانا چې صرف د کوهارت خدمت د سړیو کې د ځان بم کوي د خپل کور لکه خپل کچن بم چلول غواړي د دې د پاره خیال پکار دی خو کوهارت خدمت د پاره وګورو ټول اولنې کو خو د استادانو استاد ممتاز بنګش صاحب هغه خپل منډه ترډي او خپل حل ځلې کوي د کوهارت د پاره خپل تکلیفات کوي طاهر رشید صاحب دی فضل کریم صاحب دی او تاسو یې لا تروسه نور چا داسې کم نور کسان دي د پریس کلب چې کم ممبران دي کوهارت خدمت د پاره داسې مخکې نه دی راغلي یاره جی داسې کسان کې شته دي نن سبا که تاسو یاسین وګورئ هغه ښه کار کوي علیم حیدر ښه کار کوي داسې نور کسان دي اخبار دپاره عبدالوحید صاحب دی ډېر سینیر کس دی مشرق اخبار ته کار کوي عقاب اخبار مالک دی زمونږ پریس کلب نور محمد دی هغه د اخبار دپاره خپل اخبار دی فیضان بنوري دی جی
نو داسې کسان شته چې ډېر ښه کار کوي او په پرنټ میډیا کې هم ډېر زیات دي خو لیکن دا سینیر کسان چې کم دي دی زیاتره لکه دا اخبار سره دي دنه علاوه سمې پراچا د ډون اخبار سره کار کوي ډېر ښه لیکوال دی مطلب تاسو ته مطمئن یې د مطمئن چې کم فیصد دی که دا واچو د فصلو کې به کم فیصد راځي یاره چې سلو کې که مونږ واشو نو 50-50 به ورکو 50-50 بالکل جی د پریس کلب چې کم 33 ممبران دي 50% دا غو نه تاسو مطمئن یې بالکل مطمئن 50 ته ورسېدا خو زه غواړم چې دا 100 ته منتقل شي په کتونکو باندې دا پرېږدو چې دا به 100 ته په کومه طریقه ځي او څنګه به ځي کمنټ کې به راسره رایې ضرور شریکوي د کوهاټ اکثر چې کم سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې صحافیان کار کوي هغوی په باره کې سویل غواړي اکثر خو ډېر داسې دي چې لکه د ډیګرۍ خاوندان دي لګیا د ډیګري کوي چا ډیګري کړې ده ډېر پکې داسې هم شته چې ډیګري هېڅ یې نه دي کړي خو هسې ځان ته یو مایک واخلي او موبایل خو نن سبا تقریبا ورکوټي کچني الګ سره موجود وي هغوی باره کې څه خیال شته یاره چې سوشل میډیا باندې خو مونږ پابندي لګوی نه شو خو یو ډېر عجیبه غونې کار سټارټ دی څنګه چې بس دا مایک واخلي او تاسو خبره چې بس موبایل دی او واتساپ دی او فیسبوک دی نو ډیر یو عجیبه سیستم روان دی نه هغوی کنفرمیشن کوي نه هغوی کراس چک کوي چې یار دا یو نیوز مو کراس چک کو بس چېرته یو پیج باندې خبر ولګېدو دوی کاپي کي په خپل پیج ولګوي او نه هغو ته یو الفاظ ادایګي تلفظ هغو ته زده دی نو داسې کسانو ته پکار دی چې هغوی لږ ټریننګ واخلي او بیا د فیلډ ته راځي ټریننګ دی واخلي د ټریننګ نه پس که د دې فیلډ ته راځي نو ښه خبره ده بیا هم ټیک دی او څنګه چې تاسو خبره وکړه د پریس کلب چې کوم پلیټ فارم دی دا د جرنالیزم سټوډنټانو دپاره خاص کر هر هغه سړی چې د دې فیلډ سره شوق لري خو هغه ته دا پلیټ فارم الاوډ دی هغه ورته شته خو د دې نه پهله چې هغه په خپل له طرفه په سوشل میډیا باندې راځي نو دلته د یو ټریننګ حاصل کړي بالکل جی ولې نه د کوهاټ یونیورسټۍ چې کوم جونیئر طلبا دي هغه طلباو دپاره څه پلیټ فارم څه اپورچونټي څه موقع شته دلته که نه چې هغوی ته یو پته ولګي چې زموږ یو سوچ دی موږ ته یو موقع په دې ځای کې شته د هغوی چې کم امید وي اکثر طلبا وګورو د دې ځای نه فارغ شي یونیورسټۍ نه څوک وګورو پرایویټ ټیچینګ کوي څوک به داسې خپل کار کوي تقریبا کسان پکې دوبۍ ته لاړ شي فارن کنټریز شکار شي او د خپل ملک چې کم خدمت ته د هغوی ته میلاو نه شي هغوی دپاره څه سوچ څه پلیټ فارم شته که نه چې هغوی ته یو امید راتازه شي جی بالکل پلیټ فارم شته دی ولې نه شته پریس کلب شته اخبارونه شته ګوره څنګه چې زه طاهر رشید صاحب خبر وکړم نو هغوی چې کله ډیګري وکړه انټرنشپ دپاره بېباکه واسطه هغه راغلو ټیک دی نن بهترین هغه خپل صحافت کوي لګیا دی داسې نور کسان هم شته دي نو زه دا وایم لکه ما یو یونیورسټۍ کوهاټ یونیورسټۍ سټوډنټانو نه یو ګیلام دی هغوی لکه زه سوري ورته اډوانس یې کوم لکه هغه دا ځان هغه دا وایي چې یاره فیلډ خو څه نه دی بس مونږ اچانک کیمرې ته کینو او مونږ اینکر پرسن جوړ شو او بس مونږ ټاک شوز کوو نو هغوی دې طرف ته ډېر رجحان دی هغوی په اردو جرنالیزم باندې هغه باندې بالکل کار نه کوي چې یار د اخبار څنګه جوړیږي د سرخي څه ته وایي ضمني څه ته وایي آرټیکل څه ته وایي شجره څه ته وایي نو اداریا څه ته وایي هغوی دنه بالکل هغه دی او کوهاټ یونیورسټۍ کې ځنه لر شوي دي او په پریکټیکل فیلډ باندې لګیا دي بس بیخي توجه کوي او د لیکنو سره د هغوی لیکنو سره تعلق نشته ور سړی غواړي چې به زه اینکر پرسن یم چې لکه دا معذرت سره زه خبره کوم ما ور سره ډېرو ملګرو سره ډېر کلوز یم یونیورسټۍ ورنه زه ورته دا وایم چې بهی تاسو به یو سټرګل کوو تاسو لږ فیلډ کې راشئ تاسو وګورئ چې بهی کیمرا ورک څه ته وایي ضمني څه ته وایي سب ایډیټینګ څه ته وایي نو هغوی دې ته پام نه کوي او ډایرکټ بس هغه ټیبل ټاک ته کښېني او بس ټایم یې وتړي او بس وایي چې یاره موږ خو اینکر پرسن جوړ شو نو داسې ځای نه چلېږي پکار دی چې دا پهله د اولنۍ د پریس کلب کې ټریننګ وکړي هغوی نه پس دې دلته کښېني همداسې دی چې زه خپله چې ما ډېر ستونزو ښکار شوی یم موږ به فیلډ کې ډېر لازمي خبره ده چې دې فیلډ ته په دې مطلب په دې سټیج ته په دې فیلډ کې دې سټیج ته چې یو سړی رارسي هغه د سختیانو شکار شي بالکل سختیانو شکار به کېږي مشر خبره به اورې فیلډ ته به وځې یو ټایم به داسې و چې زه به خپل مشرانو فیلډ ته واستولم هلته به که زه هغه ټایم کې د 2003 خبره وکړم نو افتخار ګیلني به الیکشن ته ولاړو نو مونږ کې به دومره یو هغه نه و چې مونږ هغه تصویر وباسو زه به خپله یادېدم چېرې اوس د تصویر به زه څنګه وباسم دا خو پارلیمنټیرین دی نو هغه مونږ استادانو مونږ نه دا شی وویستلو او مونږ ته به هلته ناست و مونږ ته به ویلو چې یاره دوی تصویر وباسه ځکه چې لوکل صحافت کې خو به ته کیمرامیني هم کوې ایډیټینګ به هم کوې NLE به هم وي او سکرپټ رائټر به هم وي نو هر څه کوو هر یو تکلیف به هر یو کار به زده کوي سټوډنټانو دپاره زه وایم چې دا د خوشخبرۍ خبر دی او دا یو ښه خبر دی ګیلاني صاحب څنګه وویلی چې پریس کلب تاسو ته په هر وخت دروازې کولاوې دي تاسو راتلی شئ هغه سړی چې د دې فیلډ سره شوق لري او د دې فیلډ خواهشمند دی چې زه غواړم چې په دې فیلډ کې زه راشم
اول هغه ته پکار دی چې د ځنه د ټریننګ حاصل کی هغه نه پس په دې فیلډ باندې کار کوي نو خبره ده یو بل تاسو وکوم چې موجوده حکومت کم ترتیب روان دی لا چلیږي دین تاسو مطمئن یې کنه یاره چې تا خو یو داسې مشکل سوال شو چې حکومت به صلاح دیو کې چې مخکې ښه شي جي فلحال خو معیشت ډېر خراب روان دی او ښکته روان دی چې دو خو دا بلیم لګی چې دا سابقه حکومتونو دی وجې نه دی خو لیکن 2.5 کاله وشولو نو داسې څه غټ انیشیټیو موږ ته نه ښکاري خو موږ به بیا یو ښه امید لرو چې الله تعالی دیو کې چې زمونږ وزیر اعظم صاحب او د کابینه ښه ډیلیور کړي او پاکستان یو خوشحاله پاکستان او هغه خلکو ته ورکړي. اوس خوشحاله پاکستان نه دی یاره جی اوس خو بس ډېر خو نه دی جی ځکه چې ټوله دنیا یې ګوري مهنګایي زیاته شوې دی او ملک په قرضو کې ډوب دی نو د تیر حکومت چې کوم کارونه وګورو په دې حکومت کې تقریبا په هر یو ځای کې روډونه کلیر شو د پاکستان نه کې صرف د کوهاټ که په کوهاټ لیول باندې وګورو هسپتالونه تقریبا بدل شو او د تانو چې کوم ترتیب هغه بدل شو نور داسې د حکومت چې کوم کارونه هغه تاسو ته تبدیلی نه ښکاري تبدیلی ښکاري جی تبدیلی لکه روډونه خو چلو ټیک شولو جی د نه علاوه یا پرابلمز شته دي جی لکه ترانسفارمر یا لایټونه یا ګلیان نالیان دا خو د حکومت منشور نه دا خو الریډي دو بلدیات ترانسفر کړي خو هغه بلدیات کې مغا کارونه شولو نو زه دا وایم چې یاره کوهاټ کې لکه هسپتال کې سره سي چینج نه دی راغلی چې تاسو اوس ورشه نو هسپتال کې کمی ډیره دي تاسو ته به ایمرجنسي کې داسې ایمرجنسي دوايي کله ملاو نشي کله به سری ماشين خرابي او الته چا باندې چې هارت اٹیک راشي پیس میکر غالبا نشته الته چې هغه په خبر پورې ترانسفر کوي نو هغه ته پیس میکر ولګي نو زه به حقیقت وایم چې اوس خلک را باندې تنقید کوي خو حقیقت دا دی چې را مسلې شته دي هسپتال غوړو تقریبا بدل شوی خو په کوهاټ لیول باندې د کوم چې کې ډي هسپتال دی په دې لیول باندې دا مسله ډیره زیاته چلیږي چې ریفر ټو پېښور د دې خو زه خپل وایم چې دا مسله لا په کوهاټ کې نه دی حل شوی نه کې صرف کوهاټ د مکمل ریجن په د هسپتال باندې پروت دی او د ریفر ټو پېښور مسله په دې ځای کې حل نشوه په پېښور کې داسې کم یو سیز دی چې هغه د دې ځای نه مریض لګي پېښور ته او هغه سیز دلته نه راځي په دې ځای کې نه جوړیږي الته چې داسې دی هغه صوبایي هغه دی کنه نو الته هسپتال کې سہولیات ډېر دي هغه سہولیت دلته نشي راوړی دلته ولې نشي راوړی چې دلته خو هر حکومت دا وایي چې موږ ته ای کټګوري ورکړه خو کاغذونو کې خدا کټګوري ای دی لیکن دلته هغه سہولیت د اقتدار مالکان راوړي نه فلحال خو نه دی راوړي دلته خو کرونا ټیسټینګ ماشین هم یو اتم میاشتې هم دغه سي پروت وو او چا چالو کول نو چې اوس چالو شول نو پکې 90% نه زیات هغه کې صلاحیت نشته چې هغه ټیسټونه وشي د ریفر ټو پېښور مسلې سره د هسپتال نورې مسلې لا پرتی دي حل شوی نه کوایو چې مطلب دا مسلې حل شوی دي د نوې حکومت مطمئنه خبره مونږ وکړه مطمئنه خبره کوو په سلو کې به داسې کم فیصد راځي چې تاسو د حکومت نه مطمئن یې یاره ذاتی طور باندې خو زه نشم ویل جی خو لیکن ګراوند ریالټیز باندې که تاسو وګورئ روډونو ترانسفارمر او دا کمبو ممبو نه علاوه نو 30% به مونږ مطمئن وو چې بالکل جی 30% تاسو مطمئن 70 لا پاتې دا 70 وکړه کمپلیټ کیږي دا په دې حکومت کې کمپلیټ شي کنه یو نو عمران خان به موږ ته راځي هغه به نه پاکستان یاره جی مو خو چې د حکومت کې کمپلیټ شي ډیره خبره وي الله دې وکړي چې امید هم شته چې په دې کې به کمپلیټ مسله خو وکړي الله سره خو څه کمې نشته چې د کابینه خو بولډ سټپس واخلي او دوی کا اوکی ډیلیور کینو خبره دي د کوهاټ چې کوم ینګ جنریشن دی نو جوانانه طبقه د اغا دا وخت د فیسبوک او د یوټیوب په لار تاسو ګوري تاسو چې کوم فیلډ دی عام ژوندۍ دی او ته کوم داسې سټپس پکار دي چې خپل روانه ژوندۍ او کامیاب حاصله کی او په خپل ژوندۍ کې یو کامیاب انسان جوړ شي د معاشره او خدمتو کې داسې څه پیغام او د پراشته چې د کوم ینګ جنریشن دی نو جوانانه طبقه دا ته ورکړي بالکل جی زه به د کوهاټ نوجوان طبقه ته دا وایم چې هغوی ټول اول خو تعلیم حاصل کی او ښه تعلیم حاصل کی او تعلیم سره سره هنر حاصل کی چاهے هغه کم یو هنر وي نو هغه ته ډیر ضروری دی چې او هغه خپل فیلډ کې هغه یو پوزټیو سنس استعمال کی ټیک د هغه په پوزټیو مقابله کې حساب واخلي نه کې هغه نیگیټیو مقابله وکي نو زه به دوی ته دا وایم چې کوهاټ خو ډیر ښه عوام دي ښه ځوانان دي نو الله تعالی دې وکړي چې دوی نور خپل هغه کې ایجوکیشن طرف ته ښه بهترین توجه ورکړي او کوهاټ خو ډیر زرخیز زمین دی نو زه به دا ورته وایم چې څومره ځوانان دي نوې کول دي نو هغه د
په پازیټیو سنس کې مخته راشي او خپل کوم فیلډ دی هغه کې د بالکل نیوټرل کردار ادا کړي او د کوهارت ترقۍ لپاره مخته راشي. ډیره مننه ګیلاني صاحب. قدرمندو کتونکو د ګیلاني صاحب متعلق چې کوم معلومات وو کوم چې په موجوده وخت باندې د کوهارت سنټر نه سما ټي وي یو رکن هم دی. سما ټي وي ته د کوهارت چې کوم سنټر دی د دې ځای نه معلومات ورکوي. ګیلاني صاحب متعلق چې کوم معلومات وو هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو. په دې لنډ او تنګ وخت کې ګیلاني صاحب راوم نیولو او تاسو په خدمت کې د دې چې کوم معلومات هغه وړاندې کوو کیم نه ولو درته. په اخره کې ګیلاني صاحب تاسو ته دا پیغام هم درکو چې کوم ینګ جنریشن دی دوی ته پکار دی چې تعلیم دی حاصل کړي. په نشو او تماشو د خپل ټایم نه ضایع کوي، خپل وخت نه خرابوي. چې دا کم ټایم د دوی په نشو او تماشو باندې خرابېږي دا د په تعلیم باندې په تعلیم د خراب کیږي. زه وایم خراب نه، په تعلیم باندې دی ولګي. په تعلیم خرابېږي نه، په تعلیم به دا ټایم د دوی ولګي مستقبل به یو کامیاب مستقبل وي، یو روشن مستقبل به وي. دا وي چې کنن سبا تعلیم وکړو خو ټیک دی ځان ته مستقبل جوړ کړي. که تعلیم ونه کړو د دې چې کوم روانه ژوندګي ده دا نه وایم چې په تیاره کې به وي، خو چې د کوم ژوند طور طریقې دي هغه به ورته صحیح معلومات به ورته نه وي د هغوی په باره کې چې څه کول پکار دي. د معاشرې خدمت به په ټیک طریقې سره نشي کوی. هیله لرو دا پروګرام به تاسو ډېر زیات خوښ کړی وي. یو نوي پروګرام سره خپل کوربه سعید ورکزی ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.